ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد یم د نن نه 3 ورځې مخکې د چاپې په شکل زما یو ویډیو راغلی او تاسو ته معلومه ده چې زه د عقیدې یو جنګ کوم، تاسو د شرک نه لرې کوم، د شرک مخنیوی کوم. د دغې چاپې حقیقت څه و، د دې شاته پارټو را روان و، خلکو انتظار ونه کړو، هر سړي د ځان نه مفتي جوړ کړو، قسما قسم فتوې جاري کړلې. د دې شاته یو پارټو را روان و، دغلته موږ دا چاپه والې وه، دا ګیټ اپ حقیقت و، لیډیز ګیټ اپ د هر څه حقیقت و، خو دغلته زموږ د ټیکنیکل ایشو په وجه باندې کیمرې ریکارډینګ ونه کړو. نو دغه زما نږدې ملګري و، هغه ته ما د پیر دا کردار ادا کړ چې معاشرې ته وښایو چې دا خلک تګان دي، ګډکپان دي. د دې حقیقت کې پارټو را روان دی. د نن نه 2 کاله مخکې ما داسې یو پروګرام کړی چې هغې کې ما د ځان نه تیر جوړ کړی، چونکې زه د دغې خلکو حقیقت دنیا ته ښکاره کوم. هم تاسو کتلی و چې هغې کې ما د ځان نه پیر جوړ کړی و. هغه یو ایسیچو 2 پولیس والا دغه ویډیو ډېره وایرل وه، تاسو به کتلي. همدغه رنګ دا ویډیو موږ وکړله، ځکه چې دغلته د ټیکنیکل ایشو په وجه باندې زموږ ریکارډینګ نو شوی. نو دغه نږدې ملګری د ده نه ما پیر جوړ کړو، دنیا ته مې وښودو. خو د دې پارټو را روان دی، د هغې انتظار کوئ چې خلک دي ورشپ ورسره نشته، ځان له فتوې ورکوي. خو ما بیا هم ګورې څه غلط کار نه دی کړی. دلته مې دنیا ته شو کړو چې دا خلک ګڼکپان دي، د دې نه ډډه وکړئ، خپلې زنانه هم بچ کړي. که څوک پاڼې خوږوي یا لوټې خوږوي، نو دا ټول فن دی، ډرامې دي، د دې نه ځان وساتئ. د پارټو انتظار کوئ، انشاءالله ډېر ژر به تاسو د دغې ویډیو حقیقت وګورئ چې دا ولې شی و، وجه څوک و او دا کس څوک و. بل ډېر خلک پکې دا وایي چې یاره ته پیران بدنامې، په دې کې ښه پیران دي. نو نه، خو دا خلک پیران دي، دا مداریان دي، دا ډوبوګیان دي، دا عملیات والا دي، ځان ته پیران وایي. زه ورته پیران نه وایم، چونکې ما په دې کې څومره ولیدل، نو ټول مې زیناکار ولیدل. د خلکو د عقیدو سره لوبې کوي، د عزتونو سره لوبې کوي، او ډېر خلک د دې خلکو ستاینې کوي، اشتهارات ولګوي. خو د دغې خلکو سره ویورشپ نشته، نه هغې راپاسي د شاهد خان شاهد کلیپ ولګي، ویډیو پسې جوړه کړي، څه نه څه چغې ووهي، نو ویورشپ پې والي. خو زما کار د عقیدې توحید دی، زه دغه خلکو خلاف یم، او دغه خلکو تاسو ته ښیم. که ما دغلته پلینټډ ویډیو مو وکړه، خو د معاشري یوه عکاسي مې وکړه، تاسو ته مې وښوده چې دا خلک شرکیات کوي. د دې نه ډډه وکړئ. انشاءالله د راتلونکي پروګرام د دغې پارټو به راځي، تاسو به د ټول حقیقت نه خبر شئ، زما سره اوسئ. بل خلک وایي چې دا ټول پلینټډ دي، نو دا د پیران شته، د چا په کلي کې وي، د چا په کور کې وي. تپوس پوښتنې وکړئ، څنګه چې دا زما ملګری و، ما دې پیر جوړ کړي، داسې به دا د ډېرو خلکو ملګری و، هغوی ته پته لګېدلې چې دا پلانکې خو ګورې پیر نه دی. خو ما دلته د عقیدې یو جنګ کولو، ما خپلې چاپې شکل دې له ورکړو، ځکه په هغې زما محنت شوی و. هماغه ګیټ اپ کې ما دا ویډیو جاري کړله. د نیکسټ پارټ 2 انتظار وکړئ.